دویم نمبر تا چې کومه د باس مباحثې متعلق دا خبره کړله چې یاره په دې کې د دوی اتفاق ونه شو، بالخصوص د علماء دیوبند او اشاعت التوحید و سنه والا د دیو بحثونه شوي دي او چرته اتفاق نه دی راغلی چې قبر کې عذاب شته که نشته. اول خو دا چې د قبر د عذاب په باره کې زما چې کوم شیخ عزیز الله صاحب وسم ژوندی دی، دامت برکاتهم العالیه، اشاعت التوحید د شیخ سلیم الله خان صاحب هم شاګرد دی، د شیخ محمد طاهر رحمت الله تعالی علیهم د دې دوانو شاګرد دی. او شیخ عزیز الله صاحب ما مشکات حفظ کړل که موقت کیا به ما ته وایي ما به حفظ کاو ځان سره. نو شیخ صاحب په اثبات عذاب القبر کې صفا خبرم دقه کړل کوم چې من کو چې په دې قبر کې عذاب دی، نور وس ما ته پته نشته په دې قبر کې هم دی جسم ته عذاب دی. نو الته خو مسله مختلف فيه ده، لکه د دې دوانو چې اختلاف او حتی الوس زما ذهن چې څومره وایي کتابونه پرېږده په دې موجوده وخت کې چې د مشاهدین من کوم راایستې ده، نو د دې دوانو چې کوم اختلاف هم د دقه ستا د دې مشر په وجه منیر شاکر چې دته مخکې انکار کړی یا یو پکې وس بل دی، نور باقي کې موږ ته پته نشته د خپل وضاحتونه وکړي. خو زه تا ته هم چې ته قرآن او مخې ته دې پروت دی په دې کې چې الله ذکر کوي الم تر الی الذی حاج ابراهیم، درېمه سپارت دویمه رکوع کې اولنې نمبر آیات د ابراهیم او د نمرود د مناظرې ذکر الله جل جلاله کوي. صفا ده فبهت الذی کفر، کافر نه ابراهیم علیه السلام باس ګټل دی قرآن کې دی، آی خاموشه کړل دی لیکن هغه ورسه نه دی منلی. نو ته اوس وایې چې دا پالتو کار حضرت ابراهیم علیه السلام کاوه ځکه نمرود خو ورسه نه منو ده. او دویم دا ته منې چې الله عالم الغیب دی، الله ته د هر شیز علم دی، وس الله جل جلاله ته د هر شیز علم دی، دا تم منې زه منم. د دې علم ورسه نه وشي دا نمرود به مناظره بیلی و ورسه چې کله ورساو نو ابراهیم علیه السلام ته ولې نه ویل چې دا ستاسو خبره نه مني لہذا ته ورسه مناظره مه کوه. ستاسو جواب دی. زمونږ جواب خدا دی چې ابراهیم علیه السلام مناظره د نمرود د پاره نه کوله، د نورو خلکو د پاره کوله چې خلک زما په مطلب پوه شي، خوا که دا یو پیږي که نه پیږي. داسې باس هم نن ملا کوي نو دلته پسې لویه دنیا ولاړه ده، ټوله دنیا د عذاب قبر په باره کې دا وایي چې دا څنګه خلک رال چې دوی د عذاب قبر نه انکار کوي. وس که مثال په طور باندې عالم دوی ته بحث ته راونوځي جو عوام به وایي چې او که نو دا رښتیا موږ ته افسانه ویله، نو بل سلار نشته عالم د دې خلکو د عقیدې او د مسلې د بچاو د پاره راوځي باس میدان ته. نو مطلب او مراد دا نه دی چې هغه ستا غونډې کې شی مطمئن کی، ستاسو هیڅ کار نشته. ستا مثال خو د نمرود شو، یا نبی علیہ السلام د نجران د عیسایانو سره باس کړل، سورۃ آل عمران کې ذکر دی، نو هغه هم نه دی منل. الان کې درې باس شوی، درې مقابله په شعر کې شوی د حسان ګټل، په خطابت کې شوی دا ثابت بن قیس البنانی رضی الله تعالی عنہ هغه ګټل. او چې کله د دلیل خبر رااله رسول الله علیه السلام په خپل میدان تراوتو هغه نه دا وستا اعتراض پر ربم دی او په محمد صلی الله علیه وسلم هم دی چې دیو عباس کار کاو نعوذ بالله. یا ابل ورس چې ستا او دو یو بل کس دی بنیر ستا سناستو تاسو ماشاءالله الله جل جلاله هغه سټپنیانی تاسو راوځي کړي، هغه سټپنیانی چې عقلمن سړی لږ سوچ وکړي نو به پوه شي چې دا څه شي نه دي. لکه مثال به طور زه تا ته وایم برکت صاحب ستا ګیره دومره ده، دا ګیره نه وه، دا برید نه و، د دې وخت نه ته روان وي د دومره ګیرې پورې مثال ته غلط وي، ستا عقل نه رایښېدو، اوس ستا عقل رایښ شو، اوس ته پوه شوې. ستا چې مخکې ما تاو یو مفتی نعیم ملک نعیم دی، تاسو دوه مولیان وای چې تاسو په هغې وخت کې چونکې غټ شیطان ژوندی و نو وړو شیطانانو خپل کار نه کاو، ویل جي د باباجي په زندګۍ موږ مزدوري نه کوو، چې باباجي دنیا نه لاړ بیا به موږ مزدوري کوو. باباجي صاحب چې لاړ اوس پکې یو ته